السلام علیکم. نن د پاکستان د ټول نه یو ښکلې اداره د پی آی ای تاریخ وایم چې څنګه جوړه شوه، څومره زبردسته کمپني وه، پاکستان کې د هغې څه مقام او په دنیا کې په څوم نمبر وه، او بیا تباهي ته کم لاړه. تاسو نن سبا ګورئ چې په څومره تباهۍ باندې روانه ده چې اکثر په ایرپورټ ورله تیل هم څوک نه ورکوي قرض، ځکه چې دومره قرضدارې ده. پی آی ای چې وه نو د دې نه مخکې پاکستان کې یوه ایرلاین و، د هغې نوم اورینټ ایرلاین، او هغه چې و هغه په 23 اکتوبر 1946 کې په کلکته کې جوړ شوی و د قائد اعظم بابا په فرمایش باندې. خواهش و چې یاره داسې یو ایرلاین جوړ شي چې بیا سبا زموږ په کار راځي، او دا د کراچۍ یو 3 غټ ګروپ چې دي هغوی یو ځای جوړ کړی، اصفهاني ګروپ و، داود ګروپ و، او آدمجي ګروپ و. خو بیا داسې چلو شو چې کله پاکستان جوړ شو نو په 1955 کې په 19 جنوري 1955 کې بیا پی آی ای جوړه کړه، او دغه اورینټ ایرلاین چې دی په دې کې شامل شو. او د پی آی ای دومره یو شاندار تاریخ و چې د دنیا په 2-3 ټاپ کمپنیانو کې به دا حسابېده. او دغه چې و د امیریټس ایرلاین چې نن سبا تاسو ګورئ دا پی آی ای جوړه کړې وه. نور د 3 ملکونو له کمپنیانې، چین له، فلپاین له، مالټا له ټیکنیکل سپورټ چې کله هغوی خپل ایرلاین جوړولې نو ټریننګ او هر څه وله پی آی ای سټاف کړي. دا یو ډېر پروفیشنل کمپني وه او ډېرې دنیا ته به یې سفر کول. زه درته د هغې یو څو غټ خوبیانې ویم چې پی آی ای څومره ښکلی تاریخ تیر کړی دی. په 1960 کې په ایشیا کې دا اولنۍ کمپني وه چې جیټ جهازونه یې چلول. ایشیا کې د هیچا سره جیټ جهازونه نه و. پی آی ای په 1960 کې اولنۍ کمپني وه چې جیټ جهازونه یې چلول. بیا په 29 اپریل 1964 کې چین ته اولنۍ جهاز چې تللی و چې کوم غیر کمیونیسټ ملکونو ایرلاین و، صرف پی آی ای تللی وه. مخکې به صرف د کمیونیسټ ملک ایرلاین چین ته تلو، د بل ملک به ورته اجازت نه و. چین ته پی آی ای په 29 اپریل 1964 کې اولنۍ پی آی ای تللی و. په 10 مئی 1964 کې د ماسکو په لار یورپ ته تلو والا واحد پی آی ای وه چې د روس نه بغیر یورپ ته د ماسکو په لار کم جهاز تلو به صرف پی آی ای ته اجازت و. په 1970 کې چین له، فلپاین له او مالټا یو ملک دی، د هغې ایرلاین جوړېدو کې د پی آی ای سټاف او ټیکنیکل سپورټ او ټریننګ شامل و. په 1980 پورې د دې عروجو او باکمال لوګ لاجواب سروس به یې ورته هسې نه وي. یو پیره داسې چلو شو چې د امریکې د صدر جی اف کینیډي چې د هغه ښځه وه جیکولین کینیډي، هغه روانه وه د امریکې نه لندن ته، او د پی آی ای په جهاز کې تله، په خپل ایرلاین کې نه وه. او په هغې ورځو کې کیپټن همداني ډېر پروفیشنل پایلټ و، نو چې دا راله د ورته استقبال وکړو او د یو فکر ووي چې ګریټ پیپل فلای وید اس، او هغه بیا دومره مشهوره شوه چې بیا د دوی لوګو شوه. په 1984 کې امیریټس ایرلاین له پی آی ای اولنۍ جهاز خپل ورکو، خپل پایلټ یې وله ورکړه، او د دوبۍ نه د اماراتو نه کراچۍ ته اولنۍ فلایټ په 1984 کې شوی، او د هغې امیریټس ایرلاین چې تاسو وګورئ د هغوی کوډ دی ای کې. دا ای کې ولې دی؟ ای د امیریټس او کې کراچۍ دی، او اکه هغوی برقرار ساتلی. نو اولني جهازونه چې د امیریټس ایرلاین اول پی آی ای ورکړي، او د پی آی ای پایلټانو هغه جهاز کراچۍ ته راوستی. دا د پی آی ای یو شاندار تاریخ و، ما وی چې نن یې درته ووایم. ښه، بیا په ایشیا کې دا اولنی ایرلاین و چې کوم بوینګ 737 استعمال کړي. په ایشیا کې اولنی ایرلاین چې بوینګ جهاز 737 استعمال کړ. بیا په دنیا کې دا اولنی جهاز و چې دوی 777-200 LR جهاز اغستی او استعمال کړ. په دنیا کې اولنی ایرلاین و چې 777-200 LR جهاز
دوی واغستو او استعمال کو او چې کله په عروج باندې نو د دوی سره شپېته جازونو او ټولي دنیا ته به دوی سفر کو او پی ای ای به یو ډیر شاندار تاریخ اوس چې تاسو وګورئ نو په تباہي باندې روانه ده ځکه چې هر څه خراب شو سیاسي عمل او ډیکټیټرانو پکې دومره برتیانې وکړې چې په یو جاز باندې 528 کسان زمونږ دي او ټول دنیا کې دا تعداد ډیر کم دی نو په دې وجه بس هر څه ډیر تباہي ته دي ما وی چې تاسو ته نن تاریخ ویم کو تاسو خوښ شوي دا ویډیو نو شیر کې لایک کې کمنټ پیو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته